سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپوه یم کیمرامین را سره یاسر خان دی او همیشه یو خبره کیږي وي خدای د پی ټي سیل محکمه کا نو چې د پی ټي سیل محکمه شي نو ال به بیا داسې وي دا دی وخت کې زه د شیرپوه اکسچینج مخې ته ولاړ یم خو صرف د شیرپوه د اکسچینج دا خال نه دی په ټوله ضلع کې چې څومره اکسچینج دي نو د هغې دغه شانتې بد خال دی ګرانو کتونکو څه داسې ټیم و چې په دې شیرپوه علاقه کې 1200 کنیکشنې وي نن هغه کنیکشنې 10 ته ورسېدلې ولې ورسېدلې د دې محکمې د غفلت په وجه باندې دوی کار نه کوي د تېرو اوور ورځو راسي زمونږ ټلیفون خراب دی تېرو اوور ورځو راسي خو په دې اکسچینج کې صرف یو کس دی هغه عمرزوم کور کوي هغه شیرپوه هم کور کوي او هغه د میریم کور کوي او دا د یو کس کار نه دی خو د یو سازش لاندې دا محکمه غواړي چې دا ټلیفون ورپسې ختم شي او چونکې شیرپوه ته وایبر والا رالل او ډېر زبردست کار کوي او موږ هم دغه ده چې نن یې ختم کړو خو دا خبرې اجتماعي خبرې کومه دلته د پرایوټایزیشن خبرې کیږي چې دا محکمه هم پرایوټ کې دا هم کې لکه هسپتالونه پرایوټ شو تباه شو اسکولونه اوس پرایوټ کیږي ماشوم به 2500 روپۍ ورکوي 32,000 روپۍ پې خرچه راځي پیدا نشته دی دغه شانتې وابډا نورې محکمې خو چې کله هم پرایوټ شوله نو حل به دا وي دا وګوره جي دې وخت کې دا ته به نه وی خو په دې لساتو کالو کې دې دفتر ته څوک راغلي دي دا بلډینګ چې کوم دی ډېر قیمتي بلډینګ دی دې کې چېرته د څاروو هسپتال پکار دی دې کې چېرته د انسانانو هسپتال پکار دی دې کې چېرته بل سرکاري دفتر پکار دی دلته کې یو شمېر دفترونه هغه د کرایې دي خو چې کوم داسې بلډینګونه دي سرکاري دي نو پکار ده چې هغه کرایه حکومت ته بچت شي هغه په دې ځای کې راشي نو ګرانو کتونکو دې وخت کې د پی ټي سیل محکمه هغه نه غواړي چې خلکه ټلیفونونه ولګوي خلکه کنیکشن ولګوي او خلکه سرکاري ګینهداري نه وي پي ان باندې خلکه کار کوي که نه صرف پی ټي سیل کار کوي صرف وای فایو کار کوي دې وخت کې ضرورت شته دی خو د بده مرغه اوور ورځې وشوې چې دلته کې موږ هغه کس ونه لیده چې یاره هغه زموږ نمبر پکې رانغی چې زموږ نمبر راشي او زموږ هغه ټلیفون چې کوم دی ټیک کي اوس دا هره میاشت کې 10 ورځې دا خرابي بل چې کوم دی 3,000 او 250 روپۍ د هر میاشت راځي دا ارامه پیسې چې کومه ده د پی ټي سیل محکمې ته دغه ځي پیدا کسټمر ته نشته دلته کې خو یو سړی یو د میټر بیل دغه کې یو د میټر بیل نو په کار ده چې وابړې والا هغې ته بجلي ورکړي خو دلته کې هر څه پوټه دي ولټه دي حکومت هم درغلي کوي محکمې هم درغلي کوي پراټ کوي دا اوس پراټ دی چې دلته کې چا هم ټلیفون لګولی دی نو په میاشت کې به 10 ورځې دا خراب وي نو ګرانو کتونکو دا هم د پی ټي سیل په محکمه څو خبرې کولې چې دلته کې دا د هر اکسچینج دا خال دی او خلکه ټلیفونونه کټ کړل ولې کټ کړل د دوی د غفلت په وجې د دوی د بې حسۍ په وجه باندې د دوی د لاپروایۍ په وجه باندې یعنې دغه پی ټي سیل ته چې کوم دی دا نورې کنیکشن نه رسي خو به دوی کار نه کوي نو خلکه پی ټي سیل کټ کوي نو نن دغه ده چې موږ به مجبورن چې کوم دی نو هغه کټ کوو هسې بې حسابې بل ورکوو بل رانه اخلي هره میاشت خو پیدا یې نشته نو دا تاسو ته ما یو محکمه ښودله چې دې وخت کې خدای دې یو محکمه پی ټي سیل کوي نه یعنې یو محکمه دې پرایوټ کوي نه چې پرایوټ شو نو خل به دا وي دا بلډینګ هم څه وخت راپروزي نو دا هم ایکسپایر شوي دي او داسې نور هم ایکسپایر شوي دي نو دې طرف ته اوس هم پاملرنه وشوه نو خلک دا کنیکشن یې لګوي مننه